قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. واقع آدم علیہ السلام واقع ابلیس بیان دلا شگورا اتباع ما انزل الله کوي او د نور تابعداري مکوي ځکه چې بربند بم کی لکه شیطان خبره چې کله آدم علیہ السلام اومنه لنو جامع تیوستلې تاسو هم کده غیر الله تابعداري کوله دقه نقصان کې و پریوځي. قال الله تعالی او ته اخرج منها وزت دې جنتنا مذءوما په داسې حال کې چې ستا بدی ویلې شوې ده او مدحورا رټلې شوې به او لمن تبعك منهم هغه څوک چې ستا تابعداري کوي منهم د دیونه لأملأن جهنم منكم أجمعين خامخا دکوم به جهنم منکم ستاسو اجمعین په یو ځای. مذءوم معنا څه ده؟ مبغوض، ستا بدي ویلی شوې. ویا آدم اسکن او اے آدم اوسیږه ته وزوجک او ستا ښځه الجنت په جنت کې فکلا خورئ من حیث شئتما کوم ځای چې ستاسو خوښوي ولا تقربا هذه الشجره ما بنزدې کېږئ دې ونې ته. تفسیری سورة بقره کې تیر شو. فتكونا من الظالمين شی به د ظالمانو نه ورنږدې شي ځان څه به زیاتی وکړي ظلم به وکړي. فوسوس لكم الشیطان نو وسوسه واچوله دې دواړو ته شیطان. وسوسه هغه ده وروستو بیانېږي چې دا وخورئ جنت کې به همیشه پاتې شي یا به ملایق شي. لیبدي لکما دې ته لاندې عاقبت وي. مقصد د وسوسې دا و لیبدي لکما چې ښکاره کړي دا لکما دې دواړو ته ما وریانهما من سواتهما کوم چې پټ دي د عورتونو نه نافرماني به وکړي نو ایسته عاقبت به دا شي چې کوم جامع الله ورکړي هغه به ترې سلب شي. بیا دا وسوسه شیطان الله ورکړه. وقاسمكما وقال وتویل ما نهاكما ربكما نیمه کړی تاسو دا بیان دی د وسوسه ستاسو رب عن هذه الشجره دې ونینا الا ان تكونا ملکین مگر د دې وجنه چې تاسو شي ملائکه او تكونا من الخالدين یا شي تاسو من الخالدين د همیشه پاتې کیدونکو نه دې کې به همیشه پاتې کیږي. خدای دې شیطان ته دا وسوسه ځکه وکړه چې ګوره ملائکو ډېره اوچته مرتبه وه. آدم علیه السلام کتله زم دا خوښه وه چې زم د هغوی پرنګ شم او یا مال الله اوږد عمر راکړي چې په دې جنت کې پاتې یم ځکه ورته دا وویل. او وقاسمكما او قسم کو دی شیطان دی دوانو ته قاسمه بای مفاعله ده و یا خودلته په معنا د فعل له خو تعبیر ته مفاعله د پاره د مبالغه وکړه ډیر مضبوط قسم وکړو. او یا بای مفاعله په خپل باب ده
شیطان ته قسم کو چې زه د خیر خوای خبره تکوم آدم ته قسم کړو چې زه بستا طاعت کوم د خیر خوای په خبره انی لکما یقینا زستا سودانو د پاره لمن الناسحین خیر خواو نعمه فدلهما راکوزی کړی دی د جنت نا بغرور پدو کې تدیه لکی دی تجه دمه د مبانی او کسرا کوز کې تګه سړی کوی ته بوکه کوزه کې هغه ته لکی چوبي اوس کې او چې بوکه ور کوزه کړه او هغه تشي اسراو خيجنو دوکه شو کنه دا کوم بوکور کوزه کړ چې ګینه سبا یا ملک شوه یا به همیشه پاتې شمه خو هغه ونه شو فلما ارکلت چې دې دوانو وسکله شجره ونه سورة طه کې راځي ارشي ویوته بدت لهما نقار شو دې دوانو ته سوءاتهما عورتونه دیوهم امام بخاری سوءاتهما کنایت عن فرجهما هغه تخکار شو واتفقا او شروع شو دا دوانه یخصفان لګولي علی ما په خپل ځان باندې می ورق الجنه پانه د جنت وناداهما ربهما اواز کو دي دوانو ترب دیو ایمانوی من کړي تاسو ان تلکم الشجره دغیوننا وقل لكما وما نويل تاسو تا ان الشيطان لكم عدو مبين یقینا شیطان ستاسو پر دی عدو مبین دشمن دی ښکارا دشمن دی ستاسو امیت نه ویلي قال ربنا حدیث شیطان پرنګ په ضد خو نه ولاړ ویل دي دوانو یاره بس منګه ظلم کړی موږ په خپل ځان کته موږ ته بخنهونه کې او رحم په منګونه کې خامخا شو به موږ د تاوانیانو نه خسران کې به پرېوځو قال بیتو الله تعالی بس کوشي بعض ستاسو د بعض دپاره عدون دشمن دی بعضکم لبعض بقره کې ویلو شیطان او انسانان یا ستاسو اولاد به بل څه دشمنی کوي او ستاسو د پاره فل ارض پزماکه کې مستقر زیاده دی راکېدلی انا فل ارض ویل ټیک د انسانان بخیجی نور سیارو ته خپل زندگی کولای نشي ومتاع استاذ د پاره سامانی د پیدې الہین تر یو وخت پورې حین څه ده هغه مرګ دی د هر انسان یا حین هغه قیامت ته قال فيها والله تويل فيها په دې ځمکه کې به تحیون تاسو ژوند تیروي وفيها تموتون او په دې کې بمریم ومنها تخرجون به ته به دې ځمکه نه الله تاسو دوباره را پورته کوي د پاره د حساب کتاب يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا وزیزی کی تذکیر دے پر سلور نعمتنو عام نعمتونه دے هر انسان باندې دي دغه وجه خطاب په یا بني آدم باندې کړه رب ته د مخ سره ده اول نعمت د لباس رب ته دا چې مخکې د آدم او د حوا حبوط ذکر کو زمکه ته الله را کوس کړه ویل چې تاسو د پاره په زمکه کې مستقری متاع وي وزدل ته وي چې دا انسانان د خپل ژوندۍ کې څه ته محتاج دي هغه ټول الله څه کړی دي هغه له نازل کړی دي یا بني آدم دویم رب داده چې ګوره مخکې ذکر کو چې کله آدم علیه السلام هغه ونه وڅکله
جامې ته لري شي پاڼې په ځان لګولې اوس دلته الله وی ګوره الله ستاسو لپاره لباس پیدا کړی په دې وجه چې تاسو په خپل عورتونه پټ کړئ او الله په انسانانو غټ نعمت دا کړی دی چې هغې له قدرت ورکړی دی په لباس پټولو اے بني آدم قد انزلنا علیکم پتا قصه نازل کړی موږ په تاسو باندې لباسا جامې دلته لباس معنا د تدبیر دی په خلق سماوي هغه دا جامې چې کوم شي نه موږ جوړو دا په تدبیر سماوي سره هغه پیدا کی وریشا او زینت او ډول تعبیر په انزلنا سره وکړو ولی چې دا لباس صرف د انسان خصوصیت ده نور حیوانات لباس نه چي وریشن اشاره وکړه د پاره چې په دې بزان ډولې کوي هيو د لباس ده چې هغه سبب د عورتم پټ شي او بل لباس د سده چې د پاره د زینت په چي کنه رومال شو واسکټ شو کوټ شو وغیر ذلك نور د خلق د زینت د پاره غ استعمالي کنه ټوپۍ شو پټکې شو دا د زینت ته او دا زینتم د انسان طبيعت غواړي هغه طرف ته ميلاني وریشا هم په دې ریشن کې جمل والا وي احتمال دا د تعطف صفات وي لباس به صفت شو یو خدا دې چې عورت دې مو څپټ شو بل دا دې چې زینت به حال شو ډولم شو او یا عطف شی علی غیره دې دو قسمه جامې دي یو هغه کې صرف عورت پټيږي بل هغه دې چې اسباب د زینت دي اوسره کنه ډول دي ولباس التقوى ذلك خير او هغه جامې چې انسان په ځان ساتي ګندګانو نه د ارجاسو نه چې هغه ایمان دی او نیک اعمال دي ذلك خير دا لباس غوره دی بهترین دی ولباس التقوى دا یو معنا شو دا تقوا جامه ده او په ټولو جامو کې دا غوره جامه ده هغه د دنیا او آخرت دواړو کې د انسان لپاره پیدا ورکړي تقوا نو ته مراد څه ده ځان ساتل د ګناهونو نه شرک نه کفر نه معصیتونو نه نیک عمل کول نو دا خسته ده دا حسي جامونه یو انسان کې تقوا دا دین دې زهد دې پکې ساده جامې جوړې بل یو تن کې دا نشته وای ظاهري شو شای ډېر کړی دا نو د تقوا والا څه ده دا خسته ده د خلکو په ځړ کې د وقت ډېری په نسبت داغه یا دویم معنا دا ده ولباس التقوى هغه جامې چې د شریعت سره موافق هغه غوړه دي هغه وکي ذالک من آیات الله دا لباس را نازل دل من آیات الله دا د الله نعمت ته پتاسو آیات نه مراد څه دي نعمت ته لعلهم يذكرون دیر پای دی نصیحت واخلی سوچو کی چې منګه چرته د الله حکم یې نکول ک آدم علی السلام نه يرشو وغونه او خړل جامې تلری شي ک منګم د قصو کو د الله حکم منګ نه هم لري شي الله یې ذکرون
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان وزل ته وی ګوره د شیطان خبره مه منئ اے بنی آدمو فتنه کې دی وانه چې تاسو له شیطان په سبب تزیین کشف العورت د عورت ته خسته کی ځان بربند کوي مکه مشرکانو په حج کې کو کنه بربند به طواف کو شیطانو ته خسته کړي او چیرې په دې جامو کې تاسو ګناه کړی دا یا دې وخت کې ډېر انسانانو ته شرعي لباس ته بدی کار کړی کنه خزه د ځان بربند کړی ده دا مکوي کما اخرج ابويكم لك څنګه چې استری تاسو پلار د جنت نه ينزع عنهما نو استری داغیون لباس او ما جامې داغیوم ډېر پاره چور خيغي تسوات ما عورتونه داغي وردا شیطان خبره چې کله تاسو پلار آدم اومنله جنت نه راويستو او جامیم تی وستره ورته شیطان خبره ممنه ادم تاسو ته تقص امر کوي انکم یراکم یقینا نسبت د نزع شیطان ته وکړه څنګه سبب انه دا جمله د تاکید لپاره ده چې شیطان خبره زکه ممنه انه یراکم یقینا دا شیطان ان تاسو لرا دا شیطان وقبیله د قبیله من حيث لا ترونهم دا زين چې تاسو نه ورکم شیطان چې تا اینی او تینی کنه د دې دشمن سره مقابله ډېر ګرانه وي مگر هغه انسان چې الله پوره اعتماد دی وګوره دا ستاسو چې دشمن دی چې تینی تاینی دیو جن تل تجات سکو الله تکوا دا خبره ممنه ان جعلنا الشياطين او یقینا من ګرځولي شیطانان اولیاء للذین لا یؤمنون دوستان دا کسانو چې ایمان نه لري ندی ولایت دا غي سره ده واذا فعلوا فاحشه دا رد ده دلیل د مشرکانو کله چې دا کافرانو مشرکان فاحشتن یو کار د بدکارۍ فاحشه لکی کل قبیح يتنافى مع الشريعه چې شریعت نه خلاف وي لکه شرک شو په الله دا شان طواف شو د بیت الحرام بدون لباس بربند داغه نه طواف کول ولې عرب بجو کنه په غیر د قریشونه بربند به طواف کوو ځکه هغه جامو کې موږ د الله نه پرمانی کړی ده ها قریش په خپل جامو کې طواف کوو او یا با د قریش چاله کپڑے ورکې به په طواف وکړو خزو به د شپې طواف کو په بربند او سړو به د ورځې طواف کوو چې دا کار کوي نو قالو په جواب کې وایي شرک جواب کوي بل گناہ کوي جواب کوي چې وجدنا علی آبانا من بندلې په دې باندې پلاران زمن یو دویم الله امرنا بها لم تطع حکم کړم دو دلیلو کنه یو دې وجدنا علی آبانا دویم دلیل الله په موږ ته حکم کړه اول دلیل هغه جواب الله اونکړو کا خو صرف تقلید ده هر عاقل ته دا معلومه ده چې تقلید محض په غیر د دلیل نه دا د دین سره بالکل منافی ده نو دی وجه دا غي جواب ونکو اگر فساد ارچا ته معلومه د دې دویم دلیل جواب وکړو چې دروغ وي چې الله موږ ته امر کړی الله ته امر نه دی کړی هم پاتې شو د پلار نیک تقلید کې پلار نیکم نه غلط کار کړی تو اوس پاغه په غلط پسې روانه دا خو دلیل جواز خو نه ده
قلت وإن الله لا يأمر بالفحشاء يقين الله حكم نقي په فحشاء الله چاته په فحشاء حکم نقي چې ته فحشاء او کبدکاری وکړه اتقولون على الله آیات سوی علی الله په الله باندې ما لا تعلمون هغه خبره چې تاسو ته پته نشته اے ګورا تمام انبیاء دي کارونه ته فحشا ویلي تاسو څنګه وی چې الله موږ ته حکم کړی الله خو چاته په فحشا حکم خو نه کوي شرک دې کې الله اطاعت ته وي بربند دې ګرځي الله توحید سکوا قل امر ربي بالقسط اوس دې آیات کې الله نبی ته وایي چې الله په درې خبرو حکم کړی او ته وایا امر ربي حکم کړی زما رب بالقسط قسط قسط التوحید لا اله الا الله چې شامل دی د الله معرفت ته دغه د ذات معرفت هذا افعال معرفت هذا احکام معرفت او بیا دا چې دا یو ذات ته داغه سبل څوک شریک شته دی نه دې ته قسط وایي الله په دې امر کړی په توحید امر کړی دویم الله امر کړی دی واقیموا وجوهکم او تاسو برابر کې خپل مخونه عند کل مسجد هر سجده کې مسجد نه مراد سجده ده یا کل مسجد هر ځای د مانځ ارجمات کې مراد نه څه ده اقیمو استقبال القبله ده مانځ کې قبله طرف ته مخ کوي او یا اخلاص په عبادت کې پیدا کوي ایمانا شو اب دې کې ولنې معنا راجحه ده اقامت وجوه معنا قبله تمک کوي ولی اخلاص به ترست په الله امر کړی دی کنه په دې رستو جمله کې بیا به تکرار شي دریم ودعو مخلصین له الدين رابلی الله تعالی مخلصین له الدين خالص کون کی داغه د پار را بلنا هم صغرا بلای داغه څوک شریک کوي ما دعا هم داغه نه غواړي عبادت هم هغه ته کوي مخلصین له الدين دین مراد دعا ده یا اعمال د صلات ته مراد دي ځکه صلات هم په لغت کې دعا ته ویل کی یو دعا په مانځ کې اشرف اجزاء ده معنی دا ده چې په دې مانځ کې الله چرا بلای کنه نو موږ په اخلاص سره کوي کما بداکم تعودون څنګه چې اول ځل الله پیدا کړی تعودون نو دوباره هم د قصرا واپس کړئ حدیث کی تفسیر لاغله ده حفاتا عراتا غرلا خپیب لخپینا سنتا مرون فریقا هدا وفریقا حق عليهم الضلاله یوډل تا هدا الله هدایت کړه ده وفریقا بلډل ده حق عليهم الضلاله ثابت شوی ده پاغي باندې گمراهی وجه د اتباع د خپل خواهشاتو د وجه نه بس گمراهی په ثابت شوی ده کنه انه متخذوا وجه بیانای الله دی باندې گمراهی زکه ثابت کړه انکم متخذوا الشیاطین یقینا دیونی ولا شیطانان اولیاء په دوستانه سوا د الله نه دی شیطان سولایت نه کړی دی ته الله هدایت کړی دې په وجه باندې هدایت ته ونشو بل ويحسبون غمان كأنهم مهتدون چې مونږ نه په هدایت دي کوي کو پر شرک او بیا وایي چې مونږ صحیح مونږ په هدایت باندې اکارم خده شرک معاصی او تخستخکاری
نو توبه واسي نه، نو ځکه الله ول توفیق د هدایت نه ورکړه. یا بني آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد. دلته خطاب ده تمام انسانانو ته. اگر که په وخت کې عربو دا کار کوو، اگر دا حکم شامل دی به هر جمعات ته په وخت مانځه کې عبرت وکلوا واشربوا. همې سلفو با ظاهر دی آیات باندې عمل کو، مانځه ته په زینت کې ودرېده، پاک جامې پاک ټوپۍ رومال الله په سر کړه. حسن ابن علي بارک راضي چې کړه مانځه ته ودرېدلو، خسته جامې به واچولې. چا تپوس وکړلو چې دا الله د رسول نصیحه لمت تلبس اجمل ثيابك، خسته جامې ولې چې مانځه کې. هغه ته ان الله جميل يحب الجمال، الله جميل له جمال سے خوښه ده. فانا اتجمل لربي، الله تز ډول کوم ځکه الله مونږ ته ویلي دي خذوا زینتکم عند كل مسجد. کلوا واشربوا، او د دې سره سره خوراک کوئ، اسکاک کوئ، ولا تسرفوا، اسراف مکوئ. اسراف غدا ده چې د ځان نه یو شی حلالوي حراموي. ما لا تسرفوا ظاهر کې دې تم شامل ده چې د حد نه زیاته وما خراس کاک د حد نه مډیره و به سبب د تکلیف د لو ګرځي. دیو جن ابن کثیر وايي چې د بعض سلف قول له جمع الله الطب في نصف آیه، ټول طب الله په نیم آیات کې را جمع کړی دی. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. هغه دا آیات دلیل دی په دې چې په ماکولات او مشروبات او ملبوسات کې اصل اباحت ده. سورہ بقره کې دا ویلو، عبدالله ابن عباس روایت هم ده، کل ما شئت والبس ما شئت. کم چې خوري کم چې د خوخي اچول واچوا، خو مقطعات قسنتان چې دوشي نه بزان ساتي صرفون واخیله. او بنو عامر چې کوم دي په عربو کې یو قبیله وه، هغوی به په حج کې معمولي خوراک به کو، غوښه به یې نه خوړله، غوړ شی به یې نه خوړلو. ویل به چې یاره د دې د وجه زموږ په حج کې اجر ډیر شي. مسلمانانو هم اراده وه چې موږ هم دقسې وکړو. الله ورته ویل چې نه، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. یقینا الله تعالی مینه نه کوي د مسرفینو سره. قل من حرم زینة الله. اوس دې آیات کې رد دی په دې مشرکانو. ولې دا جامې تاسو په طواف کې وباسئ؟ وته من حرم زینة الله، چا حرام کړی زینت الله، ډول د الله تعالی دغه لباس ته التي اخرج العباد، چې الله حلال کړی د خپل بندگانو لپاره. اخرج رایستلې ده او حلال کړی ده داغي استعمال. او الطيبات، او هغه پاک من الرزق د رزق نه پاک خوراکونه دي. دا چا حرام کړو؟ دا لباسونه چا حرام کړو؟ چې الله د حلال کړی دی. او ته چېره په طواف په ټیم کې به ناچې، بحیره او صاحبه به نه خورې. قل هي للذین آمنوا، نو تو وایه یقینا دا قل للذین آمنوا د پاره دا کسانو دي چې ایمان راوړی په ژوند دنیا کې اشتراکن. یری الذین آمنوا التقیت او لګو اشتراکن.
اصل کې الله پیدا کړی مؤمن لا خود د برکت د وجنه کافر هم خوري ایمان شو اصالتن د مؤمن الله پیدا کړی خو کافر تبعن خوري او مشترک د دوان استعمالي او خالصتا یوم القیامه او خالص په پورز د قیامت صرف مؤمن ته جنت به الله مؤمن لور کوي کافر له سره نعمتونه نه ور کوي وګوره دا خدای الله نعمت ته پتا تی ولې حرامه ځان كذلك نفصل الآيات دقة شان تفصيل سبيانهم آياتنا وګوره دا حکم تصنع تفصیلی بیان کو دقة سی باقی احکامهم من تفصیل سبيانو لقوم يعلمون وقوم د پاره چې پويږي سوچ او فکر پکيو کې چیرې دې کې څونه کمالات دي څونه احسانات دي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق همخ الله تعالی ویل دا کوم لباس چې تاسو په ځان حرام کړی دی دا حرام نه دی وسرا شي زده ته بیان کوم د محرماتو په دې آیات کې انواع المحرمات بیانې قلت انما حرم یقینا حرام کړی رب زما الفواحش بدکارین ما ظهر منها وما بطن خکارا وما بطن او پټ مکه تیر شو پټیو کاری ټول الله حرام کړی دی والاثم امدارنګي ګناه والبغي او بغي بغیر الحق پناقا هدلته دو الفاظ ذکر کړو درې فواحش اسم بغي نو د فواحش او د اسم منځ کې څه فرق دی یو قول لري فواحش عبارت ده د کبایرونه ځکه چې داغي قباحت بالکل ښکاری اسم عبارت ده د صغایرونه الله غټ ګناګونم واړه ګناګونه دواړه حرام کړی فهم دا چې فاحشه ته ویل کی چې پاکي حد نه وي او اسم هغه ته ویل کی چې پاکي شریعت حد مقرر کړی کم پکې حد او کم پکې حد نه دریم قول لري چې فاحشه کبیره ته وي اسم عام ده کبیره او که صغیره هم دا ورسته ذکر کو عام پس د خاصه چې کله کبیره حرام کړه نو ورسته مطلق ګناه حرام کړه چې سو ګمانونه کی یعنی صرف کبیره به حرامه او بغي ویل کی زیاته کول په حقوقو د بندگانو خو بغیر الحق پنا حق دا قید غیر الحق ولا لګو دا د پاره چې تابانه څوک زیاته کوي او تا د زیتی بدلو لور کړه دا من وجه بغي دا خو په حق د پنا حق نه ده ته انتصاب وي بدلا غستل نه اما ظهر منا پټ زنا ده عشق او محبت په وجه او ما بطنکم پټ ده او ښکارا یا ظهره ګوتی ورولې غاړه ورکولې ما بطنا هغه سره صحبت او کورواله ده هغه ظهر منها وما بطن والاسم والبغي الله در باندې دا حرام کړی دي وان تشركوا او چې تاسو شرک کوئ د الله تعالی سما لم ينزل به سلطانا
هغه چې نه دی نازل کړی الله تعالی د هغې په شرکت باندې څه دلیل بل دی حرام کړي ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون چې تاسو وی په الله تعالی باندې ما لا تعلمون خبرې چې تاسو ته پته نه وي الله صفات د سی بیان ہے پته ته نشته او الله ته منسوبه ځان نه احکام په شریعت کې مقرره چې تا ته پته دا غي نشته حلال حرام ته ټول شو تحلیل او تحریم د ځان نه کې ولكل امه اجل تامس تخویب ده مخکې ویل چې ګوره حلال او حرام ښکاره دي اوس دلته وی ګوره هر انسان د پاره خپل نیټه ده نه ته مخکې کېږي نه ته وروستو کېږي مقصود پکې تخویب دی چې انسان په دې تکالیفو باندې عمل کوه ولکل امة د هر امت مکذبه د پاره لموتهم وعذابهم هغې د موت او د هغې د پاره عذاب اجل یو نیټه ده اب راځي فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي د هغې نیټه لا یستاخرون ساعتا نه رستو کېږي یو ساعت ولا یستقدمون نه د هغې نه مخکې کېږي معنی دا دی هر امت ته چې د پیغمبر تکذیب یې کړی هغوی له الله مهلت ورکړی تر خپل ټیم یې پورې هغه ټیم راغی بیا ول الله عذاب ورکو تاسو له الله عذاب درکوي یا بني آدم اما یاتینکم رسل منکم اوس دا خطاب د انسانانو ته چې راشه د پیغمبرانو تابعداري وکړي اے بني آدمو که چرته رال تاسو رسول منکم رسولان تاسو نه یقصون علیکم بیانوي تاسو ته آیاتی زما آیاتنا همینکم معنا ستاسو د جنس نه وو ستاسو پرنګ انسانانو ولی رسول چې د جنس نه نو خلق داغه په حالاتو پويږي په خبره هم پويږي عذر به بیا نه چې موږ په داغه په خبره نه پويدلو فمن اتقى نو سوچ ویری دو د الله نه ځان د کوپر نه بچ کو واصلح اصلاح وکړه د خپل عمل فلا خوف علیهم نبی ير په دیو باندې ولا هم يحزنون نبی دی غمجن او هغه سان چې تکذیب وکړلو وجبا واستكبروا عنها ځان تلی وګڼو پزړه پیغمبر تابعداري ونکړه دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دی هم فيها خالدون دیو په دی اور کې همیشه فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا اوس بیا زجر سو د ډېر لوی ظالم دا چانه چې جوړي په الله باندې دروغ او کذب بیاات یا تکذیب کړي د الله په آیاتونو اولئک دغه کسان چې دی نه لغم رسیږي ودی تنصیبهم من الكتاب خپل برخه من الكتاب د کتابنا کتاب معنا ما كتب لكم من رزق واجر وخير وشر الله چې کوم رزق له مقرر کړي کوم عمر له مقرر کړي کوم خیر یا شر ابو تو رسیږي خامخه ینالو من الكتاب ایمان شو مراد په کتاب کوم چې الله دی ولې لیکل دی لوح محفوظ کې حتی اذا جاءتهم رسلنا تر دې چې راشي دي تزمن رسولان يتوفونهم ثابت اخليه قالوا نو په دغه ټیم کې ودی وته وینا ما کنتم تشوا کسان چې تاسو برابر سوا د الله نام چې تاسو مدد وکړي کنه قالوا
دیو په جواب کې وایي موږ نه ورک شو او گواہی به وکړي په خپل ځانونو باندې انهم کانوا کافرین من کافرانو اقرار به ملائکو ته وکړي په دې نیت چې کینی موږ ته به معذور بم وګڼي قال ادخلوا په دا وخت دا اقرار فایده نه کوي نو قال الله بوتوي یا خدا قول په برزخ کې کله چې ساتي واغستل دي ارواح ته الله دا خبر وکړي یا دا قول په ورځ د قیامت کې بوتوي ننوزي تاسو فی امم پاغ امتونو کې قد خلت من قبلکم چې تیر شوي تاسو نه مخکې د پیرانو د انسانانو نه فی النار پور کې مخکینی چې کوم ورته تیری تاسو مرشي كلما دخلت ارکل چې ورننوزي امه یوډلا لعنت اختها لعنت بوي اختها په خپل خوره انا دې په شان چې په کوپر کې مشابه ده کنه باغی بلانت وي تبا شي تاسو دل ترالی حتی زدارکو فیا جميعا تر دې چې را جمع بشي دا ټول په دې جهنم کې جميعا په یو ځای مشران کشران ټول مالدار فقیران ټول ابراشي قالت اخراكم نو بوي کشران لاولاكم مشران ته لاولاكم بارد مشرانو کې الله تبوي لسلام اجلي وي لاولاكم دو بارد اولي مشرانو کې الله تبوي اے ربا هاولای دي کسانو منګه گمراه کړي نو تور کړي تازه د چند دور الله وینا هر یو د پاره د چند ور دی لیکن تاسو پویدلې نه ولی تعلم د چند اغلق د چند زکه دی چې خپلم گمراه بل تاسو هم گمراه کړی تعالی د چند زکه دی چې خپلم گمراه وي او به په دې په تقلید کې روان وي ورون تقلید دی ولکو ولكن لا تعلمون خو تاسو نه پوهیږئ خپل جهالت د وجنه موږ ولې به دلیل په دې پسې زو وقالت اولاهم نو ابوي مشران له اخراهم دي کشران وتا فما كان لكم نو استاذ پار علينا پم باندې من فضل صغرواله استاذ پم غورنه فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون وسکه عذاب په سبب دا چې تاسو کړی ما معلوم کړی دا غي پوجا مقصد دا ده ان واياكم تساوون في استحقاق العذاب ځکه من خو تاسو په کوپر مجبور کړی نه وای تاسو په خپل اختیار کوپر کړو او گمراه شوی وای ان الذين فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا بآياتنا سوستخويب یقینا کسان چې تکذیب کړي زمنګ د آیاتونو واستكبروا عن اذان تلوي غنل لا تفتح لهم نبکلاوی کې د دروازې د اسمان لا تفتح لكم یا معنا دا د اعمال نه قبليږي والله تورخيجنا لكم چې د نیکانو اعمال الله تورخيجي الیه صد الکلم الطيب یاد دی ارواح ته په دروازې د اسمان نه کولاوي د مرګ نه بعد خطه به را غورځي مؤمنانو به برزي کافر روحونه به بر نه پرې دي ولا يدخلون الجنه او نه به داخليږي دی جنت ته يرجل جمل ترغه چې نه نوځي اوخه في سم الخياط هغه سوري د ستنه کې خياط غستنه ته وي چې پاغي باندې شي غندل کی وګوره په دغه نری سوري کې د اوخنه نو تل محل کې دل نه شي
دقه سي دې جنت ته تللم محال دی کېدلی نشي. وكذلك نجزي المجرمين دغه شان موږ بدله ورکو مجرمانو ته. دقه سخت سزا د مجرمانو ته ورکو کنه. لهم د دې لپاره من جهنم د جهنم نه مهاد بسترې غوړېدلې دي، د اور بسترې وي. ومن فوقهم او د بره د دیونه به غواش بړستنې په دې باندې به د اور بړستنې او کمبلې به پرتې. وکذلک نجزي الظالمین دغه شان بدله موږ ورکو ظالمانو ته. اوس د هغې په مقابل کې زیری او هغه کسان چې ایمان یې راوړی او عمل یې کړی نیک لا نکلف نفسا الا وسعها. جمله معترضه ده ما بین د مبتدا کې او خبر چې اولئک لهم اصحاب الجنه کې خبر ده. ها په دې کې د جمله معترضه کې اشاره ده دیته چې دا نیک نیک اعمال د دې په وس کې او د دې په طاقت کې وو، د دې قدرت او د وس نه بار نه وو. او تنبیه د کافرانو ته چې ګوره دا جنت سره د اوچتوالي د مرتبې نه سړی ورته په آسان عمل لسیږي. داسې عمل نه دی چې د انسان د وس نه بار دی. نو لا نکلف نفسا په تکلیف کې نه اچو موږ یو نفس الا وسعها مگر د وس مطابق د هغه. اولئک والذین مبتدا شو اولئک خبر دی امانس کی جمله معترضه شو. دا کسان اصحاب الجنه خاوندان د جنت هم فيها خالدون دیو په دې جنت کې همیشه یي. ونزعنا ما في صدورهم من غل او باسو ما في صدورهم د دې په زړونو کې من غل خفقان. هغه دا طبيعي خفقان دی چې سړی بل یو تن په اوچته مرتبه کې وګوري نو دا پړه کې خپه شي کنه. الله وی د جنتی زړه نه به دا خفقان لري شي چې هغه اوچت جنت والا وګوري او دا ګینې خپه شي. نعمت الله وباسي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار بهیږي بلاک داغي لاندې نهرونه. وقالوا اوائبا الحمد لله الذي حمدنا دي الله لرا اغا الله هدانا لهذا چې مونږ راو رسول دیتا. الله په خپل فضل او په کرم دل تراو رسول. وما كنا ومنغ نو لنهتدي چې دې تر رسیدلې په خپل عمل لولا ان هدانا الله کله مونږ ته هدایت نه کړې په خپل فضل. ایک الله په خپل فضل او په کرم مونږ ته هدایت په دنیا کې نه کړې په خپل عمل مونږ څه نشو کېدل. یا دې ته په خپل فضل الله نه را رسوله په خپل عمل نشو را رسیدل. خدا توفیق د عملم د الله ده او به جنت ترا وسلم د الله فضل ده. ایمان شو ایمان شو. لقد جاءت رسول ربنا وس وجه ذکر گئی جنت تدرات للو پتا قصر اغلی من ته رسول ربنا رسولان دربز من بالحق په حق هم تراغلو. او من سوکړل لقد جاءت رسول ربنا بالحق موږ په هغې باندې ایمان راوړو. بس دقه ایمان زموږ د پاره یو سبب شو د پاره د جنت راتللو. الله په خپل فضل دې سترا او رسول. ونودو اواز به تو کړی شي ان تلکم الجنه یقینا دغه جنت ته ورستموا تاسو له درکړې شو. دې نه تعبیر په میراث وکول که میراث انسان ته ډېر په اسانه ملاويږي هغه مړی نه دغه چې دا جنت هم تاسو ته الله په اسانه درکو
بما كنتم تعملون بسبب دا چې تاسو کوم عمل کوم بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وزديز نرستو هغه مکالمه ذکر کوي د جنت او د جهنميانو په منځ کې. आवाज به وکي اصحاب الجنه خاوندان د جنت اصحاب النار اور والا تن قد وجدنا ما وعدنا یقینا من دلې د من هغه چې وعده کړی من سره رب زمونږ حق هغه من دکړو. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نو آیا من دلې تاسو هغه چې وعده کړی تاسو رب تاسو حق. الله خو موږ سره وعده کړی و د جنت موږ ته خو جنت ملاو شو تاسو وعده د ور کړو په کو پر راغه ملاو شو کنه. قالوا نعم اغيب ياو. فاذن مؤذن بينهم اعلان بو کی مؤذن بينهم اعلان کون کې د دې پمنس کې اللعنه الله على الظالمين چې لعنت الله دې په ظالمانو. اني ورث يوم الاذان وي يوم الاذان اعلانونه وي پکې. طاووس بارک راضي عبد الملک بادشاہ ته ویل اتق الله يوم الاذان. الله نبی دې په ورځ باندې اعلانونه وکي لعنت الله على الظالمين. عبد الملک به وشیراله طاووس ویل ګوره دا خو د دې ورځې صرف وصف د یوم الاذان په دې بیوشیراله په دغه ورځ به څه حالي به څه حالي د انسانانو. الذين يصدون اوس بیان د ظالمینو ده دا کسان دي يصدون عن سبيل الله چې خلق منکې د الله د لارې نه ويبغون عوجا ولټي پاغي کې کګلې شبهات پکې چي حق بس څوک لاړ نشي او دیو بل اخرت کافرون اخرت باندې کو پر کوون کې دي اخرت نه مانی دا غي نه منکر دي. وبينهما حجاب زمير راځي د جهنميانو جنتيانو ته د جنتيانو جهنميانو په منځ کې به حجاب یو پردې یو بل سره پیوسته کیږي نه. هم د بعض علماء راي دا غ دیوال له سورۃ حدید کې الله ذکر کړي فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمه وظاهر من قبل العذاب. هغه ده وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال او په اوچت ځای باندې با رجال څکسانی يعرفون چې پیجنې بدا سړي کلن هر یو د جنتیانو جهنميانو نه بسیماهم په خپل نه خو د کافرانو مخونه به توري سترګې وشني مؤمنان به خسته سپین مخونه والای کنه په دې نه خو به پیجنې. هذا أصحاب الأعراب سوق دي نو أعراب جمع دا عرف دا وچت زيت ويلكي عرف الديك دا غچر قلقلچي او وچت آغي تا عرف الديك وي. هر یو خپل علامو پیجني بي علماء اختلاف ده په دې اصحاب اعراف کې تقریبا 12 قولونه دي. دو قولونه پکې مشهور دي. یو دا ده چې حدیث کې راغلي استوت حسناتهم وسيئاتهم دا کسان دي چې نیکونه ګناګونه یو شان شي. دا قول د صحابو نم نقل له او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث تعریف ده استوت حسناتهم وسيئاتهم. دویم قوله هغه دا ده
جنا دا اصحاب الاعراب اشرف الخلق ده په ټول مخلوقات اوچت خلق ده عادلان انبیاء صدیقین شهدا هذا مجاهد او ده ابو مجلس قول ده ووجد هذا شغورا كأصحاب أعراب استوت حسناتهم وسيئاتهم ولا شيء نبيا لم يدخلوها دا څنګه غيتوي چې ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وكيدې چې هغه ته خو تم دلته هغه کنه ته کوم جنت ته لاته نه دا خبر هغه څوک چې چوي اوچت مقام او شان والای ودا دا غيو دې ودې وجه دا راجح ده همه د جمهور قول اولنې ده احادیثم تعریف کوي هذه دوانو کې چاري قول شو اول د جمهور قول شو استوت حسناتهم وسيئاتهم وانا هذا واصحاب الجنه نديب به اوازو کی جنت والا تن سلام علیکم سلام دی پتاسو لم يدخلوا هذه جنت ندتلی وهم يطمعون هذه تملري من بالله بوزي واذا صرفت کله چې واړه ولې شي نظرونه ګوري باندې خپل اختیار وګدام ملائکه لمقدس واړي تلقى اصحاب النار طرف ته ور والا وتا قالوا دي بزروا يا رب ازمن لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر زمون سره د قوم ظالمانو نه ونادى او اواز به وکي د اصحاب الاعراف رجالا سکسانو تعرفونهم چې پی جنبه به سیمام پنه خدایو انا خو به معلوم کی دا پلان کی کسان دي ما اغنانکم وتوایب ما اغنانکم جمعکم ما یا نافیه فیدا در نکړه تاسو ته یا ما استفهامیه سشي پیدا در کړه تاسو ته جمع حکم جماعتون استاسو ما کنتم تستكبرون او هغه تاسو بلوي کولا څه فائدہ در کړه اس فائدہ در نکړه هؤلاء دا قول دی الله تعالی د طرفنا اصحاب النار ته په بارد اصحاب اعراف کې هؤلاء الذين دا هغه کسان دي اصحاب اعراف اقسمتم چې تاسو قسم کړی وي کافرانو لا ينالكم الله جنب ورکی الله دی ته برحمت اس رحمت تاسو خدا قسمونه کول چې دی ته الله رحمت نور کوي اوس خطاب دی الله تعالی د طرفنا دیوتا ادخلوا الجنه تاسو نوزي جنت لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون نبی پتا سو یرا اولا انتم تحزنون نبی تاسو غمجن ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه او आवाज کو اصحاب النار او आवाज بو کی جهنميان جنت والا تا انا فيضوا علينا من الماء چراواړو یمنګ ته من الماء اذ ابونا لګي وبو خمنګ لرا کوي او مما او یا د اغه رزقکم الله چې الله د لکم درکړي هغه تر غرزوي کنه قالوا او مما ان القوا مما را تر غرزوي د اغه چې الله کوم تاسو له درکړي کاکي القای فیضان پکې نه قالوا ندیبو تو ان الله یقینا الله تعالی دا دوانه حرام کړی په کافرانو هغه کافرانو اتخذوا دینکم لکوا ولعبا چې نیولې خپل دین لکوا ولعبا لوبي ولعبا نس مشغلا
سورة انعام کې تیر شو. وغرتهم الحیات الدنیا، دوکه کړي دوی لره ژوند د دنیا، هغه دوکه. فاليوم ننساهم، نن منګه پریدي دی لره، کما نسوا لقاء يومهم هذا، لکه څنګه چې دی پریخي دا لقاء يومهم، ملاقات د ورځې دی هذا چې دا ده یې راکړې و دې له تیاری نه کوله، موږ هم دقه سي پریدو. وما كانوا بآياتنا يجحدون، او په سبب دا چې دوی زموږ د آیاتونو انکار کوو. کما یا په معنا د مثل ده، ملاقات پریخي موږ هم پریدو، او یا تعلیلی ده ځکه دیو ير کړو دا موږ الله عزیم بس پریدما. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، ترغیب دی قرآن ته. او وی ګوره د دې کسانو عذر نشته، سبا لبانه پیش کی الله ته قرآن را لګلې ده، په دې کې پوره وضاحت او تفصیل ده، هغه تابعداري دی وکي. ولقد جئناهم بكتاب، پتاقی سره وړې موږ دیو ته به کتاب فصلناه، چې وضاحت او تفصیل کړی موږ دا غي علی علم، سره د علم خپلنا. تفصیل عبارت د څه نه ده، دا غي وضاحت ته یو بلنا په داسې طریقې چې پاک کې اشتباه پاتې کیږي نه. على علم، على علم سمعنا، په داسې حال کې چې الله وي ما ته پته ده چې دیو کوم شي ته په امور د دنیا کې محتاج دي، په آخرت کې محتاج دي، هغه تفصیل مې ولا کړه. حال كوننا على علم، حال كوننا عالمين بذلك أتم العلم، او هدى مبتدا رو باسا هو هدى، او دا قرآن هدایت هم ده ورحمه او رحمت ده لقوم یؤمنون، دا قوم د پاره چې ایمان لري. تخصیص د مؤمن زکه کو چې هغه ته فایده اخلي، کني د ټولو د پاره هدایت ده. هل ينظرون ستخويب ده د عذاب، هل ينظرون دی انتظار نه کوي په ایمان راوړلو کې په دې قرآن، الا تاویله، مگر د عاقبت د انکار او د تکذیب. دی ویرا راشه چې کله عذاب راځي د تکذیب انجام کله راځي په وخت کې به ایمان راوړو کنه، او ځکه ایمان نه راوړي چې عذاب راغی به ایمان راوړو. یوم یاتی تاویلو، پاور ازمانیاتی تاویل او چراشی تاویل لده انجام لده تکذیب. نو یقول الذین نسوا، وای با کسان نسو چیر کړه دې لرا، مراد نه ورځ د قیامت ته، انا دا ورځ د قیامت چې راشي کنه. الذین نسوا، وای با کسان چې د انجام د تکذیب یې کړه ده، د دې نمخ کې وای وقد جاءت رسول ربنا بالحق، چې راغلی موږ ته رسولان در په حق. فکذبنا، تقدیر دې موږ تکذیب وکړلو، موږ منو چې الله موږ تکذیب کړه ده. فهل لنا من شفعاء، اوس دا هل تمنا دا تحسر ده. فهل لنا کاش کې ویز موږ د پاره من شفعاء، شپارسیان فیشفعوا لنا، موږ له شپارس کړه. هل تمنا شو کنه، ارمان ده څوک چارل شپارس کړه او نو ردو، یا ارمان ده چې موږ واپس شوه دنیا ته، فنعمل عمل کړه غیر الذي كنا نعمل، بغیر د هغه نه چې موږ کم کوو، شرکم کو کفرم کو.
واپس دنیا ته لاړ شو اوس د هغې په ځای نیک نیک اعمال وکړو غیر الذي كنا نعمل قد خسروا په تاقص تاوان کې اچولی دي خپل ځانونه وضل عنهم ما كانوا يفترون او ورک شوي دي نه هغه شی چې دوی کوم دروغ جوړول هغه ترې لاړ ورک شو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وزيز نرستو دلائل ذکر کئی الله په توحید باندې إن ربكم یقینا ستاسو رب مالک د ضرر او د پیدې یا ربكم ستاسو معبود الذي غزات چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه په 6 ایام په مقدار د شپږو ورځو کې دا غي تفصیل به په حامیم سجده کې راغله شپږ ورځو په مقدار کې پیدا کړو ثم استوى على العرش او برابر والے کړي الله تعالی العرش په عرش څنګه داغه د شان سره لایقي هغه کړه بدلت استواء العرش تا دا عرش تقریبا یوش آیاتونو کې ذکر ده او استواء العرش په وو آیاتونو کې ذکر ده ها استواء العرش د سلف عقیده ده چې الله د عرش ته پاسه ده کما یشلیق بشانه خدا د الله صفت ده بلا کیفیت به هم نه بیانو تشبیه به هم نه کو تمثيل به هم نه ورکو ځکه د الله صفت مخلوق د صفت سم تشبیه ورکول دا محال دی ليس كمثله شيء موږ په ایمان راوړو نور اقوا حقیقت علم به الله تسپارو ام سلمین هم روایت ده چې هغه د دې آیات په تفسیر کې ویلي الرحمن والعرش استوى الكيف غير معقول كيف غير معقول والاستواء غير مجهول او استواء معلومه ده مجهوله نه ده والاقرار به من الايمان اقرار به كده ده ایمان اسد والجحود به كفر او په دې باندې انکار کول کفر دی دغه شان امام مالک نم قول نقل الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول كيف معلوم نه استواء مجهول ده غیر مجهول ده ایمان په واجب ده سوال لاغه نه بدعت ده امام محمد قولم ده اتفق الفقهاء جميعا طول فقهاء په اتفاق ده ان الايمان على الايمان بالصفات الله په صفات به ایمان راوړو من غیر تفسیر ولا تشبيه دونه رازي سيبوي هذا المذهب هو الذي نقول به ونختاره اذا مذهب من بقولم كودا غوركوم هذا خلف علماء را لګي هغه په کتابونه کوي استوى معنا استقام ملكه يا نفذ حكمه في مخلوقاته داغه فیصله په مخلوقاتو کې نافذ ده ودې تعویلون ته ضرورت نشته آیاتونه کې به تعویل نه کو چې څنګه راغلي په حقیقت باندې به عمل کو یخشي الليل النهار ورچي شپه النهار ورځتا يطلبوا طلب کې د شپه ورځ لرا حثيثا بالتلواري یو بل پسې تیز روانه پمنځ کې پکې د سی وخت نه فاصل چې نشپه یو نه ورځي نه چې شپه شوا ورځ لاړه چې ورځ لاړه شپه رااله يطلبوا حثيثا والشمس والقمر همدارنګ انوار او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات بامره
تابع دي د الله د حکم الله په امر باندې روان دي ولاړ دی پاس په فضا کې نرا غرزي الا له الخلق والامر خبردار د الله د پاره پیدایش هم دی ول امر او کار د تدبیر دی خلق ایجاد ته وي دا مخلوقات الله د عدم نه وجود ته الله راوستي دي امر معنا تدبیر ده دې نظام هم الله به خپل اراده پیدا چلی خپل حکمت په بنا دا جمله دلیل ده مخکې د پاره الله اسمانونو او زمکه پیدا کړو نظام هم داغه ته چاته نه د سپارلې دغه علماء وي من زعم ابن كثير وهي من زعم ان الله جعل من الامر شيئا لعباده کو څوک د عقیده او کې چې الله بندگانو ته واک او اختیار سپارل اولیاء او ته غوثان او ته قطبان او ته فقط كفر بما انزل الله على انبيائه د کوپر او کوپا کتابونو چې الله په ټول انبيانو نازل کړه نو واک او اختیار هم داغه ده تبارك الله رب العالمين برکت والا دی الله تعالی رب العالمین چې رب د مخلوقاتهم ادعوا ربكم نوس ترغیب دی دعا ته را بلیغ خپل رب تضرعا پاجزی و خفیا و پپټا شغیمه انه لا يحب المعتدين يقنا الله من نكيد معتدين اسرا تجاوز كيد حدنا اعتداء في الدعاء صدا هغه د تزرع پکې نه اخفاء پکې نه بل اعتداء دا چې دعا کې تکلف کې سجع کې هغه پکې ده سعد بن ابي وقاص د خپل زوی نه واورېده دعای کوله چې الله جنت راک نعیمها استبرقها وعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها او تليه بچیا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په دې امت کې به یو قوم یعتدون فی الدعاء هدایت ولستلو دا یو قسم ده بس خلاصه دعا د الله نه غواړه کنه اعتداء په دعا کې مکه دونه وګد دعا او کې به خلک هم تنګ کی دا یو قسم اعتداء ده جامع دعاګانې رسول الله کوله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او تاسو فساد مکوئ پزمکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح دا غینا ور الله ازمکه په خسته نظام پیدا کړي تر لګي فسادونه پکې کې قتلونه کې خلق مالونه لوټ کې نسبونه برباده عقلونه اديان خرابه ایمانا شو بعد اصلاحها ها اصلاح دام دا شرک الله پیغمبر راولېګو د خلکو اصلاح په وکړه توس پیغمبر خلاف کې ودعوا رب لي الله تعالی خوفا وطمعا پيرا وطمعا وطمعا اغه به يرم کوي تمام کوي يرم تبا الله بخنو کی ویریږي ما مسنه چې سزا را نه کی ان رحمت الله يقنا رحمت الله قريب من المحسنين نزدې محسنين ته محسن هغه چاته ویل کی چې اخلاص کې په خپل اعمالو کې الله په دې باندې خصوصي رحمت کوي وهو الذي يرسل الرياح اوس دلایل عقلي راوړي اثبات د قیامت وهو الذي الله غزات يرسل الرياح چرالږي هواګانې بشرن زیر ورکون کې بینه د رحمت مخکې د باران مخکې هواګانې ولګي خلق امید اوساتي جری هواګانې شو ان شاء الله باران به وشي حتی اذا قلت صحابا تر دې چې دا هواګانې پورته کی
صحابا وریز سقالا درنه پوبو وریز راولی کنه درنه نو سقنا او دا وریز منبوز لبلد میت یو خار وچتا غیر الله بوزي فانزلنا بالماء من نازل کو باغی باندې اوبهم فاخرجنا به نو بیا را وباسو په دې اوبو باندې من کل الثمرات د هر قسم غلونه لا پیغر وباسي اخرجنا به کی مراد ضمیر دی اوبو تراجه ده وكذلك نخرج الموتى دلیل ده پاره د اثبات د قیامت زمکه وچوا فصل پکې به تازه شو دغه شان د مړی بمنګ روبا لعلکم تذکرون چې تاسو نصیحت والیم فکر او سوچ وکړئ والبلد الطيب او خار الطيب کرا طيب هغه ته ویل کی چې مزیدار خاوري يخرج نباته راوزی گیاگانی داغی باذن ربی په حکم در رب داغ اذا الله په حکم باندې داغی نسکی خسته گیاگانی اوزی الله په مشیت او د الله سانتیا او الذي خبث او هغه ځمکه خبث چې خورنا کده مالګی جنه دا خورنا کده ولا يخرج الا نكدا نرو باسي الا نكدا مگر دسی گیاگانی بلا فائده اصل دل مل لو باسي دسی گیار او باسي چې پاکي څه نه څه فائدہ نه الا نكدا دلتم مثال له مؤمن چې کوم دی هغه طیب دی نو عمل طیب دی کافر خبيث دی نو عمل خبيث دی دویم په دې کې بیان دی چې ګوره قران د هغه انسانانو په ژوند باندې اثر کوي چې دا غي زل پاکي شانت د خاوري او چې د چا ژوند خورناک دي ګنده دي پاغي باندې قران اثر نه کوي دا معنا شو الا نكدا دا نكدا یا حال او یا صفت د پاره د مصدر محذوفه لا يخرج الا خروجا نكدا او مصدر وباسه یا حال كوني نكدا خور بفعل نكد هغه ته لکی چې فائدہ پکې نه دا تمثيل باران نرستو کو کنه كذلك دغه شان نصرف الآيات من بیانو آیاتنا لقوم یشکرون دا قوم د پاره یشکرون چې شکر کوي دې کې وسوچو فکر وو کی کنه اثبات د قیامت بم تیو کی پتوم ته لګي چې نقصان په باران دی قران کې نه ده هدي انسانانو کې ده یشکرونی ویل او مخکې آیات کې لعلکم تذکرون ویلو وجه دا چې دې آیات موضوع اهتداء بالعلم ده علم هدایت حاصل او عمل کول دا غي سره یشکرون مناسب ده مخکې آیات موضوع اعتبار او استدلال په قدرت الله ومړو راجون دي کولو دا غي تذکرون مناسب لقد ارسلنا نوحا الى قومه وزلت الدلائل النقليه ذکر کړي د پار د رد شرک د انبیاءونه ابي امام رازي وایي ربط د مکه سره ده چې مخکې آیاتونو کې الله تعالی دلائل ذکر ک په اثبات د توحید او د قیامت اوس د انبیاء واقعات ذکر کړي په دې واقعات او انبیاء ذکر کولو کې فائدې دي یو فائدہ ارزه کې چې د انبیاء واقعات د ذکر کې کنه په صورت کې بدا فائدې
اکم چې موږ ذکر کوو یو فایده غدا د تنبیه ورکول وی په دې خبره اعراض الناس عن قبول هذه الدلائل د دې دلایل او بینات نه مخ اړول دا د دې امت خصوصیت نه ده بلکې دا عادت مذمومه په مخکینو ټول امتونو کې موجود وو اوس دې قصه کې نبی ته تسلیم شو کنه غمې مکه بس ایو فایده شو دویم دا ده چې الله تعالی په دې قصو کې منکرین توای چې ګوره هغه کسانو باندې الله لعنت کو تباہ کړو سبب د کفر تاسو هم تباہ کی په دې سبب د کافر زړه مات شي ومن له تقویت ورشي درېم او هغه دا ده چې ګوره الله تعالی دې باطل پرستو ته وایي اپ تاسو چې الله عذاب نه راولي دا دلیل دی نه دی چې تاسو په حق یې تاسو ته مهلت درکړي مخکینی قومون سم د قصې وکړو او بل په دې قصو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ته ګوره می سړی وو او سره د امیتوب نه دا واقعات ته معلومو دا دلیل په نبوت په تاقه سم لګلو نو علی السلام دا نوح ذکر په قران کې درې څلوي کرت راغله الی قومه هدا د بارک راځي دا د آدم علی السلام نه یو زر شپږ سوه دوه څلوېښت کاله وروسته راغلی او دا په عراق کې راغلی و موصل علاقه کې کوم دا عراق کې چې کوم موصل دی په دې ځای کې راغلی او د ده قوم کې شرک او کفر و اول رسول چې په رد شرک الله دا را لېږلی فقال یا قوم نو دوی ویلې قوم زما بندګي وکړئ د الله نشته ستاسو لپاره من اله څوک حقدار د بندګۍ په غیر د الله نه بل څوک نشته دی انی اخاف علیکم زیریږم په تاسو باندې عذاب یوم عظیم عذاب د ورځې لوی نه هغې نه زه په تاسو ویرېږم قال الملو ویل مشرانو د قوم نه هذا د مشران ټول کفر کوونکي وو انا لنراک یقینا منګینو تافی ضلال مبین په ښکاره ګمراهۍ کې ملا اشراف ته ویل کی سادات ته هغې ته ملا ځکه وایي چې عام خلک د دوی نه په رعب کې قال یا قوم دوت له قوم زما ليس بي ضلاله نشتره په ما باندې هیڅ قسم گمراهي ليس بي ضلاله ادنى شيء مما يسمى الضلال معمولی غونډه کې شی هم نشته چې هغه ته گمراهي وي پاتې شو تاسو یې ضلال مبین ما باندې معمولی نشته نو مبین خو په طریقه ولاله باندې نشته ها نو علی السلام نفي د زلال د خپل ځان نه وکړو ډېر په مبالغې طریقې سره ځکه زلالتون کې دا تی د پار ده او وحدت ته کنه او ګوره نفي د ادنا په دې کې مبالغه ډېرې په نفي د اعلی کې ولی هغې د زلال مبین ویل د ویل زلال مبین څه چې ما باندې معمولي نشته نو مبین به د کوم ځای نه بي د مقدم کو په دې کې تعریض کو تاسو گمراهي چې ما ته نسبت د گمراهي کوي ما گمراهي نشته ليس بي ضلاله ولكن يراكم قوما تجلون لیکن زین متاسو یو قوم تجلون چې نه پوهیږي
نه ولكني لیکن ز رسول د طرف رب العالمین وبلغكم رسالات ربي رسوم تاسو پیغامات در رب خپل اوامر نواهی مواعظ زواجر عبادات معاملات حتى رسوم وانصح لكم او زه تاسو له خیر خوایي لټوما راشي ایمان راوړی واعلم من الله ما لا تعلمون او زه پوهیږم من الله د الله تعالی د طرفنا ما لا تعلمون پاس چې تاسو نه پوهیږئ ما ته پته د تاسو د هغې پته نشته دیو جنا زه ته څه ویم هغه ومنئ که نه او عجبتم تاسو تعجب کوئ بیا ګوره دوه خبرې وکړلې بلغکم انصحو دواړو په منځ کې فرق هغه دا دی چې تبلیغ الرسالت معنا دا ده چې زه به تاسو ته ټول اوامر او نواهي هغه به ته بیانوم کوم پې الله مکلف کړي او نصح دا ده د هغې سره به ترغیب در کوم تاسو ته په قبلولو د دې اوامرو نواهیو د عباداتو کې دا ومنئ دې کې خیر دی یره بدله در کوم د الله د عذاب نه هو اعلم من الله ما لا تعلمون وحی په ذریعه ما ته دونه شي نه معلوم دي چې تاسو ته معلوم نه دي ځکه الله زه تخصیص یې کړی یا د الله قدرت ما ته داسې معلوم دی چې تاسو ته پته نشته زه تاسو له یره در کوم چې سم شئ ګوره او عجبتم ایا تاسو تعجب کې هدي په اعتراض کو چې ته خو بشري سورۃ المؤمنون کې راځي هذا الا بشر مثلكم سلیش نمبر آیات کې دوت او عجبتم تاسو تعجب کوئ د دین ان جاءکم چراغ له تاسو ته ذکر واحد طرف تاسو نه په یو سړي تاسو د نه تاسو د جنس نه دی تاسو د قوم دی وهغې ته الله وحی ورکړه لینذرکم د دې لپاره چې تاسو ته یره درکړي علت دی د پاره د مجي چې کفر او معاصی مه کوئ که نه الله به در باندې عذاب راولي او بل ولتتقوا او د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د هغه د مخالفت نه ولعلکم ترحمون او دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي کلم چې تقوا اختیار کړه الله به در باندې رحم وکړي نوح علیه السلام ډېر عجیب ترتیب باندې وضاحت ورته وکړو لکه مقصود د ارسال نه انذاري او مقصود د انذار نه تقوایي او مقصود د تقوا نه الفوز بالرحمه ویل کنه د دې لپاره بیا دا وکي بیا به دا وشي ترتیب ته بیان کو لعلکم ترحمون لعلک اشاره وکړه ته چې دا رحم اوچت شی دی هغه کوشش وکړي فكذبوا ندی نسبت تکذیب کو دتا یو ځل تماد والا تکذیبی اروخ فانجینا اخلاص کوم دی ولذینا معه وکسان چې دسرو فی الفلک بکشته کې واغرقنا الذين كذبوا او دوبم کړه کسان چې تکذیب کړو زموږ د آیاتونو انهم كانوا قوما عمين یقینا ودا یو قوم عمیلون دا دا دلیل ذکر کو الله زکه تبا کړو چې ایمان والا نو دا د څونه کسان بچ دي عام مشهور دار څلوي کسانو څلوي خزه اتیا کسانو ټول او قران کې دي چې لغو وما من معه الا قليل والى عاد دوه مواقع
او لګلو موږ عادیانو ته دا غي ورور هود علی السلام. هود نسب نوح علیہ السلام ترسیږي. هود ابن عبد الله ابن رباح ابن الخلود ابن عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح. هود ابن عبد الله ابن رباح ده هذا ده قوم چې قبيله عاد دا اصل کې د خپل نکته منسوبه وا خلود ابن عاد ابن عوس او دا په یمن په علاقه کې اوسېدل جنوبي علاقه د عرب وا احقاف متوي بت پرستو د بندگی کوله د بوتانو الله له هود راولېګلو دوت له قوم زما بندگی وکي د الله نشتر استاسو پر څوک اقدار د بندگی د الله نه بغیر بل څوک افلا تتقون تاسو ځان د شرک نه بچ کوئ ځان ته وساتئ کنه. قال الملأ دلته فلا تتقون او تزکو ویلو چې دینه مکه قوم د نوح علی السلام باندې الله عذاب را لګلو طوفان او غار چاته معلومو په عالم کې زکه ویل افلا تتقون الله نه ویریږي اني اخاف عليكم عذاب پزې ویلو ته فلا تتقون. قال الملأ الذين ويل مشرانو کسان چې کو پرې کړو من قومي قومنا هذا نوح عليه السلام مشرانو سه قید نو لګولې د کپرو دي سه کپرو لګو ځکه ټول مشرانو کو پر کړو د په مشرانو کې چا ایمان نه وړي چا کو پر کړو. ان لنراك يقين من غينو تعالی را په صفات په قمقلتوب کې ډیر قمقله ولی حيث حجرت دين قومك تا د خپل پلار نه کې دین پرې غوستلو نوې دین په روان شو اله دین اخر. هغه دا صفات مضروب کو او دې په کې ضرب کو په دې صفات کې دنه تورن نه وتله هم مضبوطی سره ته وځینه صفات خفه العقل ته وي. قال او انا لنظنك او من ګمان کو پتا باندې لکاذبین چې ته دروغجنې ها په دې اکتفا سره په نکړه صفات بلکې ویل چې من دروغجن تا غنو دې دعوت تبلیغ کې پر رسالت کې ته دروغجنې او تاکید وکړو په ان او لام سره وإنا نظنك معنا صدا من عقيدة لرو تدرغ جنة ولي سكديخ يقينو قال دوت يا قوم يا قوم الزمان ليس بي سفا نشتري بما باني اس قسم قمقلتوه خما اینی هغه جواب وکړو او دروغجنم نیم ولكن رسول من رب العالمين ز رسولم د طرف د رب العالمین الله تعالی طرفنا تاسو تر علی گله شوی ما ابي زمخشري سی وای ورته نوح علی السلام جواب او د هود علی السلام جواب چې نفي د زلالت وکړه او صفات د ځان نه وکړه دام دلالت کې داغي په حلم ډېر صبرناک خلکو چې شمپو شو او مقابله داغي سره نه کوله سره دینه چې او ته پته واجب دا کسان ډېر گمراهان دي سفیان دي دې کې داعی تم دعوت ته خلکو په اخلاقی پروا مکوه أبلغكم
زر رسوم تاسو ته رسالات ربي پیغامات در خپل وانا لكم ناصح امين او زستاز پر خیر خوایم او امینی ما هغه خبره در قیم چې تاسو په کې فایده ده او عجبتم دا متجواب کوي آیا تاسو تعجب کوي وجدا ده سورۃ ابراهيم کې د ټولو خلکو اعتراض په انبیا دا وکنه تاسو موږ پر انسانانه انجاکم چراغله تاسو ذکرون وحی چې پاکستان د پاره یاداشته د طرفه درپ تاسو نه په یو سړی تاسو نه د دې غرض د پاره چې تاسو له یره درکې دا تعجب کوي چې د توحید څنګه رااله واذکروا اذ جعلکم یاد کیا وخت چې تاسو یاد کړی خلفاء آباد پس د قوم د نوح علیه السلام نه نبی په زیر استراولې بل وزادکم زیت کړ تاسو لرا فی الخلق په بدن کې بستتن په زیاتوالی غټ غټ بدونه لدر کړو پراخی د لدر کړه فذكروا غټ غټ بدنونه ودی یاد کړئ د الله نعمتونه لعلکم تفلحون در پای تاسو کامیاب شئ دا ذکر سره ایمان راوړو ایمان راوړي قالو دیو ته جواب کیو لجی تنا اتراغله مونږ ته نه عبد الله وحده چې مونږ دې د الله عبادت کو یوازې او پریدو ما کان یعبد اباؤنا دغه چې عبادت کوز مونږ پلارانو هدا دي معبودانو صدا هبا او سمود هبا صدا سموت موږ د دې عبادت وکړو پریدو فاتنا راوړه موږ ته به ما تعیدنا پاغه چې تم ته بدم کیرا کې ان كنت من الصادقين کچته ته درشتونو نام ته درشتون نه هم تراوړه کنه قال دوت قد وقع پتا سواقع شو راغه پتا سو استاسو درب طرف نارچون عذاب وغضب او غضب په سبب د کفر کول استاسو دغه شک نشته عذاب در باندې راځي اتجادلوننی تاسو ما سره جګړه کوي فی اسماء په هغه نومونو کې سمیتم واجدان من ولتاسو خدي واباكم پلارانو استاسو دا نمونه یو کنه صدا حبا سموت ما نزل الله بیان دې نازل کړي الله داغي په اولوہیت باندې په شرکت باندې من سلطان څه دلیل اڅ الله نه دی ویلي دا مولا واکو اختیار ورکړی دی نه تاسو غواړئ فانتظروا تاسو انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین زه تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم تاسو انتظار وکئ زم کوم فانجیناه والذین معه نخلاصم کو دی وا کسان چې د ایمان راوړې او برحمت منا په خصوصي رحمت د خپل طرف نه وقطعنا پریم کړو دا بیر الذین جرړې دا کسان چې تکذیب کړو زموږ د آیاتونو وما كانوا مؤمنین نو دی ایمان لرونکي دی ویل ایمان نه راوړو ځکه الله تبا کړ الله تپتوا وإلى ثمود دریم واقع لګلو موږ سمودیانو تاقاهم دا غیرور صالح علیہ السلام هذا صالح لارنم عبيد صالح ابن عبيد او دا نسب نوح علیہ السلام ترسي سمود د قبيله نمو دا صالح علیہ السلام د دې قبيله نو ری په نمونه کې نکونو کې یو تنو سمود د ټوله قبيله نسبت هغه ته کېدو
یا سمود تزکوی لقلت ما یا اوب پاغی کی کمی وی سمت ویلی کی الماء القلیل تا او دا غي کورونه په حجر مقام کیو حجاز او د شام په منځ کې وادي القرى طرف ته ها مدائن الصالح باندې اوس مشهور دي لګلو قال یا قوم اغله قوم زما بندگی کوي د الله تعالی نشته استاد لپاره څوک حقدار د بندگی د الله نه بغیر قد جاءتكم بينة بطاق سراغله تاسو ته دلیل د طرف تاسو نه ما تاسو ته معجزه راوړې واضحه هذه ناقة الله دا بیان د بینه دا اوخذا د الله ضافت الله ته کو د تشریف ځکه کون سره پیدا ده فذروا پرید دی لرتا کل فی ارض الله چې خوراک کې د الله پزمکه کې ولا تمسوا دي رسول مکه وی ته بسوین په تکلیف وبني ستا سو عذاب الیم درناک واذکروا یاد کې جعلکم کله چې وګرځولې تاسو خلفاء آباد پس عادیانونه وبواکم فی الارض وزید لذرکم پزمکه کې تتخذون من سهوليات تاسو جوړوي من سهوليات میدانونو د غینا قصورا بنگلیم اوارز مکه کوم ځان له بنگلې جوړوي وتنحتون الجبال او تراشی بغرونو کې بویو تنزان له کورونه اډې رمرونه الله ور کړیو کنه اوار کې به کوم کورونه جوړ کړیو استو پیوران شو دی الله چې به دی غرونو کې کورونه جوړ کی چې ضرورانی کې را باندې نه فذكروا یاد کئ اعلی الله د الله نعمتنا دا ذکر زده الله توحید معنی کنه ولا تعصوا في الارض ومگر زید پس مکه کې مفسدین فساد کوونکی په شرک قال الملأ الذين استكبروا نو المشرانو کسان استكبروا چلوي کړي من قومي قومنا حضرت قید استكبروا ویلو ځکه دې څه پیسې وی مال وسرو دغه مال د وجه نه دی کوپر کړو نشپ کې راغلو ایته ویلو للذين استضعفوا كسانو ته کمزوري ګڼل شي لمن امن منهم هغه چاته چې په دې کې ایمان راوړیو اے مؤمنان کمزوري دا مالدار را ولګیدل اغیته ویل اتعلمون اتاسو دا یقین کوي ان صالح مرسل من ربه چې صالح علیہ السلام را لګل شوی د الله تعالی طرفنا تاسو دا منئ چې هغه نبی دی هغه ته جواب په اعلی طریقه ورکو هغه ته خدا غوي قالو دیو ته په جواب کې ویل ان بما ارسل به من په هغه خبرو چې د پر علی ګل شوی ده په هغه تصدیق کو ته خلا د رسالت یاد ده رسالت خو منو کومه خبره مونږ ته وی هغه مول مونږ منو دته جواب په ترقی ده کنه قال الذين استكبروا نو ویل کسانو چې لوی کړي وای ان بالذي امنتم به یقینا موږ په خبرو چې تاسو په ایمان راوړی کافرون کفر کوونکی موږ نه منو فعقر الناقه دیو زخمی کړه اوخه وعتو انا پرمانی وکړه عن امر ربهم امر د رب دیونه امر داو چې اعبدوا او لا تمسوها اعبدوا باندې عملونکو او راولګی دسته زخمی کړه وقالو او به ویل یا صالحه راوړه موږ ته به ما تعیدنا غاظاب چې تم ته په یرا راکه غاظاب دی راوړه کنه ان كنت من المرسلين کته دې لګلې شو نه ترشته د الله رسول غاظاب په موږ راوړه فاخذتهم الرجفه
اوس عذاب ذکر کوي ونی واقع الرجفه زلزله سورة هود کی براشي وش په نمبر آیات کې فاخذتهم الصيحه چغه پر راغله ده نو یا خو عذابونه په دوه راغلي دي چغم په جبريل والده زلزلم پر راغله ده دلته زلزله ذکر کړه الته صيحه ذکر کړه یا عذاب پیو راغله چې هغه رچپه ده او دې رچپې سره به आवाज غونډه کیږي کنه او یا په جبريل چغه والي خو دې سه غزونه څه شي ویلي درزيدلي رجفه القلوب فاخذتهم الرجفه جړقاره اونیو دی ولرا فاصبحوا في دارهم جاثمين وګرځیدل دی په خپل کورونو کې جاثمين پر مخ پراته فتولانهم هدي وقت کې نه صالح علیہ السلام ته مخ کې تله ده فتولانهم روان شو دې دیونه وقالوا تويل قوم زما لقد ابلغتكم رساله ربي ما ضرور صوت تاسو پیغام د خپل رب توحید ته دعوت درکو د شرک نه منع کړی ولكن ونصحت لكم تاسو نه خیر قویم لټولا ولكن لا تحبون الناصحين لكن تاسو د ناصحین سمینه نه کوي ولوتا ابل واقع لوط ابن هاران ابن آزر دا د ابراهيم عليه السلام ورارو ابراهيم عليه السلام سمر غریو او دا علاقې نه هجرت کړو شام ته الله به دې د شام نه صدوم علاقې ته ولېګلو دا غي نګر چا پر کلیو دعوت به توحید تم ورکې پاغي کې بعضی جرایم هغه جرایم نه به منع کې ولوتا او لګلو واذكر او لګلو مولوط علی السلام اذ قال لقومه يا واذكر لوط يلوط یاد کړي چې خپل قوم ته تاتون الفاحشه دا په شرک باندې رد کړي دی خو هغه ذکر نکو چې په دیو کې دا عمل ډیر ناشنا وو چې د عمل په بل چا کې نو او نه د چا په خیال کې تیر شوی صدوم والا دا کار کړو دا طریقه مو ته شیطان راغلی ځان ته مشکل کړو په شکل دا انسان او دا غي په مخ کې بدکاری وکړه دی پیراوسته اتاتون الفاحشه تاسرات للکوي بدکاری تا ما سبقكم بیا چې مخ کې والے نه کړه بیا په دې فاحشه من احد یوتند مخلوقاتنا اچا د سکو سپورې د عمل نه کړه بغیر ستاسو نه دی باندې پیغور لول ورکو وجدار چې انسان کې الله ټیک د شهوتي خیره د نکاح خو د پاره د بقا د نسل زنانه سره نکاح کې نسل باقی پاتې الک نشاوت پورا کولو کې خو هغه نسل بربادي دي ها زنانه محل شهوت وګرځاو زید نسل وګرځاو اوس یو سړی اگر پریری او بل طرف ته ځي دا د امور د فطرت نه بالکل اوخته ده انکم یقینا تاسو له تاتون الرجال دا بیان دی د فاحشه راتل کوي سړو تشاوتن په شاوت من دون النساء په غیر د زنانو نه بل انتم قوم مسرفون من دون النساء ما زنانو نه تجاوز هم کړی دی کلن یا بعضن بلکې تاسو یو قوم مسرفون اسراف کوونکي ستاسو عادت اسراف او تجاوز د حدودو نه پاره وشي کې تاسو ځان نه چې توبه به وباسئ وما كان جواب قومه نو جواب د قوم د
مگر دایو اخرجوهم وباسي دیو من قريتكم د خپل کلینا اې د ټولو قومونو مخکې نبی ته څه ویلي موږ به دې وباسو موږ به دې داسې کو او دلته دي یو بل ته وایي اخرجوهم وباسئ لکه دا بزدله و خپل یو کار نه شو کولی بل ته به یې ویلو او دا لوط علیه السلام د دې د قوم نه نو ځکه ویل من قريتكم د خپل کلی نه وشړئ انهم اناس یتطهرون دا څه کسان دي چې ځان پاک پاک ګڼي ځان نه ته پاک پاک حسابوي خپلم د دې طرف ته اعلان دی فانجیناه خلاص کو موږ دلرا هغه دلته دي وی باسي سورة عنکبوت کی وراشي فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله جواب داغه نه دا دی چې کله مطالبه د عذاب کړي دا کله خپل منځ کې وبل تویری دي چې دا وشړای دوان الله ذکر کړو خلاص کو موږ دلرا واله د الله را زر استثناء کوي الا امراته مگر خزه ځکه آل خزه د عاقله ده هغه ته مستثنا ک چې ناغه بچ نه ده كانت من الغابرين ود پات کیدون کنا دا مشرک وا شرک مبتلا وا كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا هذا دسر دیو دول ریانه وی سر زاغ جنا لاړو وامطرنا بارانو کوم په دیو باندې مطرن ناشنا باران د کانو بارانو وګوره څنګه شو انجام د مجرمانو الله څنګه کړلو شخص سزا ولور کړل کریم ولا پورته کړ الټه کړ بره کړ دا غنی را خطا کړ او وی غرزول هغه ځکه اوسم وبدي ویلا مدین او کانو باران په الله کو امطرنا عليهم حجاره من سجيل او سجين ویلا مدین بل واقع ذکر کړي لګلو من مدین تا اخاهم دا غیرور شعیب علیہ السلام نسبیو دا غیو هم مدین نوم د قبیله ده او منسوب ده مدین ابراهیم تا ابراهیم علیہ السلام زویو مدین د اولاد په دې علاقه کې آبادو او دې منطقې ته معانی ویلو حجاز او د شام په منځ کې د سعودي علاقه ده هم بیا د اصحاب الحکم دي د اکثر علماو د قول مطابق دویم قول دا دی چې نه ایکه جدا وه مدین جدا و مدین چې کله الله تباه کړه به ایکې ته لېږلی ایکې والا هم کفر کړی دی په هغې الله به عذاب جدا را لېږلی سورة الشعراء کی برایش انشاءاللہ ہاں شعیب علیہ السلام چې کوم کنه شعیب ابن میکیل ابن یسجر ابن میکیل ابن یسجر ابن مدین ابن ابراهیم دا دیو نسبی رورو د دې په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ذاک خطیب الانبیاء دا په دې انبیاء کې سم خطیبو ولی قوم ته ډېر ناشنا طریقې باندې جوابونه کړي دي قوي قوي دلایل ته پیش کړي دي هم پای کې شرک مو ده هغه نور فسادات مو ویلا مدین لګلو موږ مدین ته دا غیرور شعیب علی السلام هغه مې قوم د الله بندگی او کې نشتر استاز د پاره څوک اقدار د بندګۍ سوا د الله نه قد جاءتكم بينة بتاقص راغله تاسو ته دلیل زما په نبوت طرف تاسو نه آیات دلیل له چې د معجزه او اوس موږ ته تعین نشته چې څه معجزه و
قرآن مزاحت نه دی کړی، رسول الله مزاحت نه دی کړی. خدا جمله دلالت کوي چې معجزه وا او هر نبی له الله معجزه ورکړې وا. ګوره ما سم معجزه دا دلالت کوي زما په نبوت. یو خدا کارو کوي. دویمه فاوفوا الکیل، پورواله کوي د پیمانه والمیزان او د توله د تاجرانو د تول کې به نقصان کوي، دا مکه کوي. ولا تبخسوا الناس مکموي د خلقنا اشیاءهم دا غیو شینا، پورا حق لور کوا. ولا تفسدوا في الارض، فساد مکوي پس مکه کې بعد اصلاحیا، پس د اصلاح دا غینا. الله زمکه په خ نظام روانه کړی دا، تاسو څه مکوي می بربادوي و دي خیانتونو په دوکو په غشونو. هغه کوم معاشره کې چې خیانتي دوکي غشي رشوتي الته فساد بګاړي او چې نه الته نظام خمزیداري. ذالکم خیر لکم، دا تاسو لپاره غوړه ده. ان کنتم مؤمنین، که چرته تاسو مؤمنان. ذالک معنا دا حلال رزق تاسو لپاره غوړه ده کنه دوکې نه. سوال دا ده څنګه دي ته ان کنتم مؤمنین ویلا حلال چې خو کافر او مؤمنان کو نو کنه. نو دی جواب چا دا کړه چې ګوره ان کنتم معنا دا ده ان کنتم آمنتم، که ایمان امراوړو دې ثواب کې تاسو لپاره خیر او فایده ده. دا معنا شو دا ثواب دی لو آمنتم یا مؤمنین، معنا لغوي مصدقین. تاسو زما د خبرې تصدیق کوئ ګوره دې کوم خیر دی. یا مؤمنین او تزکی ویل چې دې دعوه د ایمان کوله ځان ته مؤمنان ویلو، الله دې کې د خیر دی. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، فاطمه کوي شعیب علی السلام کوړه چې کوم لارې ورغلې چې څوک به د شعیب علی السلام خواته ورتله ندی په پاغي باندې ناستو خلک به من کول، هغه ته نه پرې قسته. وای تاسو مکه نه بكل صراط، په هر هغه لار چې ما کور ترازی توعدون چې تاسو دم کې نه ور کوي. وتسدون او خلق من کوي د الله د لارنا من امن بیا سوچ ایمان لري په الله دم کې ولا ورکه. وتبغون عوجا او لټه پاغي کې عوجن کګلې جو کوشش پکې کې چې زب کې کګلې چراوالم دا کې دا مکوا. واذكروا ها تبغون عوجا د شبهات او تورچه کنه شکوک او شبهات دغه پزونه کې ورچه. واذكروا یاد کئ کنتم قليلا تاسو لګوي فکثرکم الله ډیر کړی، مالونه هم دل ډیر درکړو، بچیم دل ډیر درکړو. او وانظروا ګورئ کیف کان عاقبۃ المفسدين، څنګه شو انجام د مفسدانو. کو پرمو کو الله در باندې عذاب راوړي. وان کان دته محاکمه وي ګوره چا ایمان راوړو چا ایمان نه راوړو دې کې زما څه جرم خو نه دی. ما دعوت کو چا قبول کو چا قبول نه کو، ولې تاسو عزت کې راځي دا چا په ما ایمان راوړی دی او دا هغه څه کوي خلاف کوي. وان کان طائفه که چرته وي اورل منکم تاسو نه ایمان راوړی بالذي ارسلت به، پاګه ډلې چې پاګه دین چې پر علی ګل شوم او بل ډلې ایمان پنی راوړی زه څه کوم. ایوب باندې دلایل قبول کړه تاسو نه قبول کړی نه کوم ما زور خو نشته. فاصبروا صبر کوي خیر ورېږي حتى يحكم الله بيننا، الله په فیصلو کې زموږ تاسو په منځ کې او هو خير الحاکمین، او دا الله تعالی خو فیصله کوونکی دی. ځکه چې دا الله تعالی منزه دی د ظلم نه، چا ظلم او زیاته نه کوي.
خو فیصله به وکړي. قال الملأ الذين استكبروا اوس دا غي حالت ذکر کوي انځه ته تیارې وکړي